بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. دا زمونږ ویډیو چې دا د انګلیش کلاس 4 دغه چپټر نمبر 12 دغه ګرامر چې دی هغه په دې ویډیو کې مونږه سټډي کوو. اولنې نمبر دغه زموږ سره راځي جوینینګ ورډ به مونږ څه ته وایو ټاپک دی جوینینګ ورډ. نو جوینینګ ورډ چې دی وایي د some word are used to connect words. دا به کنیکټ کوي ټیک شو، یا به ورډز کنیکټ کوي، یا به پریز کنیکټ کوي، او یا به سنټنس. دغه ته به مونږ څه شی وایو جوینینګ ورډز به ورته وایو ټیک شو. دې ته مونږ په بل دغه کې چې دی نو کنجنکشن ورته هم وایو ټیک شو. لکه I have two goldfish and a cat. د and لفظ چې دی په دې کې زموږ سره joining word دی. په دې بل سنټنس کې although چې دی دا هم joining word دی، or یا because یا so that. دا ټول چې دی دا زموږ سره joining words دی ټیک شو. joining words چې دی هغه وپېژنئ. هغه دوه words یا دوه phrase یا دوه sentence چې دی هغه به یو ځای کوي، نو هغې ته به مونږ joining words وایو. دویم نوم د دې چې دی کنجنکشن دی ټیک شو. بل زموږ سره راځي question word. څه شی question word are used to ask question. هغه لفظونه چې هغه زموږ سره د تپوس لپاره د question کول لپاره یوز کیږي، نو هغې ته مونږ question words وایو. لکه مونږ په دې کې به مونږ خپل question words یوز کوو چې dash are you late today. why are you late today. why لفظ چې دی دا زموږ سره question word دی. او بل dash do you live. وایي where do you live. په دې کې به موږ څه شی یوز کوو question word چې دی هغه where. او is behind the door. who is behind the door ټیک شو، یا what is behind the door. او dash is your bag. where is your bag ټیک شو. نو دا where what who دا لفظونه چې دی ته موږ څه شی وایو question word ورته وایو ټیک شو. question word چې دی هغه موږ وپېژنده چې هغه په هغې کې به موږ د یو سړي نه question کوو چې یاره هغه لفظ به موږ استعمال کوو، نو موږ سره به question جوړ شي لکه why where who what. دغه چې دی نه دا زموږ سره ټول question words دی ټیک شو. بل زموږ سره راځي meaning word meaning دی ټیک شو. citizen به موږ څه ته وایو a person living permanently in a particular society or country. یو سړی دغه permanently په یو سوسایټي کې یا په یو ملک کې اوسېږي، نو هغې ته موږ وایو چې دا د دغه ځای citizen دی. بل موږ وایو head quarter موږ وایو main office ته ټیک شو. main office غټ دفتر ته موږ څه شی وایو هیډ کوارټر ورته. بل ټریفک پولیس هغه پولیس ته موږ وایو د پولیس آفیشل هغه پولیس کس چې هغه څه کوي کنټرول کوي ټریفک، چې کوم ټریفک کنټرول کوي هغې ته موږ څه شی وایو ټریفک پولیس ورته وایو. بل چې دی موږ سره واکر دی ټیک شو. واکر چې دی هغه a person who walks، هغه سړی چې هغه واک کوي especially for exercise or enjoyment. کوم سړی چې د انجوایمنت یا د ایکسرسایز لپاره واک کوي، نو هغه ته موږ واکر وایو ټیک شو. دا زموږ سره ورډ مینینګ. بل زموږ سره راځي spelling change in plural form. چې کله موږ یو ورډ دی هغه سینګولر نه موږ فلورل ته بدل کو، نو د هغې دغه چې دی سپیلنګ به چینج کیږي ټیک شو. لکه کار دی که نه، د کار اول سپیلنګ چې دی CAR دی، چې کله موږ فلورل فارم ته چینج کوو نو CARS به ورسره، یا بسز ES ورسره موږ ایډ کړه په سپیلنګ کې. ستوري IES د وای به تې کټ کو IES چې دی هغه به ورسره ایډ کو، یا هاوسز مچ او میچز پارټي او پارټیز ټیک شو. نو دې کې زموږ سره څه چلو شو چې کله موږ د سینګولر نه فلورل ته یو ورډ چې دی هغه موږ چینج کو ټیک شو، نو د هغې څه شی بدل شو، د هغې سپیلنګ چې دی هغه چینج شو. بل زموږ سره راځي we add s to the most singular noun ټیک شو. سینګولر ناون چې دی چې کله ورته موږ ایډ کو څه شی اس چې دی هغه موږ موست سینګولر ناون ته چینج کوو، چې دا ایډ کوو چې کله یې موږ پلورل ته بدلو. یو سینګولر ناون دی چې کله یې موږ پلورل ته بدلو نو اس ورته ایډ کوو. سم ورډ ریکوایر ES. څوک په اس چاله به پکاري څه شی اس چې پلورل ته بدل شي، او چاله به پکاري څه شی ES چې څه ته بدل شي پلورل ته بدل شي. To the end of the world then have so word چې دی with these word in S X CH and SH. چې کله دغه ورډ چې دی چې په دغه کې اخیری لفظ موږ سره S او یا X او یا CH او یا SH، نو د دې پلورل چې موږ جوړو نو موږ به ورته څه شی ایډ کوو، یا به ورته S ایډ کوو، یا به ورته ES به ورته ایډ کوو. Some word that in and O
چې کم ورډ په اخر کې زموږ سره او راته نو هغې ته به موږ څه شی یوز کوو required es at the end پلورل د پاره څه شی اس پکار دی چې په اینډ کې ورته مونږه اډ کو چې کم ورډ په اخر کې وایو ټیک شو چې وایو نو هغه ورډ چې دی هغه به مونږه پلورل ته په څه بدلو آی ای اس آی به سره آی ای اس چې دی هغه سره مونږه لکه اف ال وای فلای مونږه مشته وای ټیک شو او چې اف ال آی ای اس پلایز چې کله مونږه پلورل ته بدلو نو آی ای اس د وای په ځای مونږه اډ کړو ټیک شو irregular noun don't follow any particular rule چې کوم noun چې دی هغه particular rule چې د اس او ای اس والا رول نه فالو کول یا دا رولز چې دی کوم مونږ وې دا نه فالو کول نو دغه ته مونږ irregular څه شی وایو irregular noun به ورته وایو ټیک شو کوم دوه قسمه noun دي زموږ سره یو ته مونږ regular وایو regular به څه چل کوي چې هغه په اخر کې به مونږ یا اس اډ کو او یا به ای اس اډ کو نو زموږ سره به پلورل په مونږ لا راکې نو هغه ته مونږ regular noun ورته وایو خاص مونږ irregular plural یا irregular noun به مونږ څه ته وایو چې د هغه څه خاص دغه نه اس او ای اس والا فارموله چې دغه په هغې باندې نه فالو کیږي لکه ګوز چې دی دا چې مونږه پلورل ته دغه کوو نو دا به مونږه ګیز ټیک شو واپ یا والس ټیک شو مین مین ماوس مایس آکس آکسن ټوت ټیت دا چې دی دا مونږه په دې کې ای اس او اس والا یا د دې سره ریګولر رولز داسې یو رولز نشته چې په هغې باندې مونږه دا ناون چې دی دا سنګولر پلورل ته چینج کړو دې ته مونږه irregular ناون ورته وایو ټیک شو بل زموږ سره راځي this that these those د دې استعمال ټیک شو this that those these those نو ګوره مونږ وی are used with noun to refer to people or things دا به یا د خلکو یا دغه لپاره د فرد لپاره استعمالېږي ټیک شو we use this او these به مونږ د څه لپاره استعمالو د هغه څیزونو لپاره چې هغه مونږ ته نږدې څه شي یو this دی بل these دی دا دواړه به مونږ د نږدې څیزونو لپاره څه کوو استعمالو ټیک شو د نږدې څیزونو لپاره this او these استعمال شو نو د that او those چې دی دا به مونږ د څه لپاره استعمالو د هر هغه څیزونو لپاره چې هغه زمونږ نه لرې ټیک شو لرې اوس ګورئ ښه that چې دی دا به د څه لپاره د یو څیز لپاره یو څیز خو چې لرې ټیک شو یو څیز دی او څه دی لرې دی نو هغې لپاره به مونږ that استعمالو ډیر څیزونه دي او لرې دي نو د هغې لپاره به مونږ څه شی استعمالو those استعمالو ټیک شو بل this چې دی دا به مونږ د یو څیز خو نږدې یو څیز دی خو څه دی نږدې دی ټیک شو د هغې دپاره به مونږ this استعمالو او these چې دی دا به مونږ نږدې څیزونه دي خو ډیر دي ټیک شو د هغې دپاره به دا استعمالو دا زموږ سره د this that these those د دې څه شو د دې یوز شو ټیک شو بل زموږ سره راځي past continuous tense past continuous tense چې دی وایي is used to express an ongoing action in the past time یو کار دی هغه په past time کې start دی په past time کې څه دی په تیر شوي وخت کې چې دی نو start دی نو هغه به موږ په past continuous tense کې څه کوو استعمالو د هغې دپاره موږ فارموله به څه د افرمیټیو دغه چې دی سنټنس د هغې دپاره اول به سبجیکټ راځي بیا به was were دا چې دی helping verb بیا به base form of the verb past form of the verb راځي ټیک شو او د هغې سره به ing وي ټیک شو بل چې دی object به راځي اول به زموږ سره subject was were helping verb راځي بیا past form of the verb with ing او په اخر کې به زموږ سره object راځي دا به په افرمیټیو سنټنس کې ساده جملو کې به دا خبره بل زموږ سره سبجیکټ به راځي was were به راځي not به راځي او په منفي چې څه ته موږ منفي فقرې وایو هغې کې به دا چلی ټیک شو د was were نه وروسته به صرف not راځي او نور چې دی دغه ټوله قصه چې ده اولنی فارم اف د ورب په کې دغه خبره چې ده دا ټوله ټیک ده انټراګیټیو سنټنس چې په کوم کې موږ سوالیه څه ته موږ سوالیه جملې وایو په هغې کې به څنګه چلی د was were چې دی دا به د ټول نه اول راځي بیا پسې سبجیکټ راځي بیا به first form of the verb with ing او بیا به وروسته
څه شی راځي object فاعل دا مفعول به راځي ټیک شو نو دا زموږ سره دا سره د فارمولې دي د څه شي لپاره د past continuous tense لپاره ټیک شو بل زموږ سره راځي connector are used to show the order in which connector چې دی زموږ سره words دي څه دي words دي د order د لپاره یوز کیږي in which things happen په کوم کې چې کم کارونه یا کم سيزونه کیږي ټیک شو لکه past مونږ وایو چې اول مې دا کار وکړو اول مې دا وکړو دویم په دویمه پیره مې دا وکړو دریم مې دا وکړو ټیک شو نو دغه اول دویم دریم څلورم پنځم یا موږ وایو چې past next یا دغه خبره چې دي then past next then دا خبره چې دي د ټولو دغه ته چې دي د الفاظ ته موږ څه شي کنیکټرز ورته وایو ټیک شو تاسو کنیکټر و پیژندو لکه اوس موږ په دې جملو په دا خبره چې دا پاراګراف چې دی په دې کې موږ وایو چې firstly دا کارو شو بیا secondly دا کارو شو بیا finally یا دا کارو شو یا موږ وایو چې past بیا next بیا موږ وایو چې then او بیا فاینلی ټیک شو دا لفظونه چې دي د تمنګه کنیکټرز وای ټیک شو firstly secondly thirdly finally یا firstly next past next then او finally د الفاظ تمنګه څه شي دي تمنګه کنیکټرز ورته وای ټیک شو بل زموږ سره راځي هایپن څه شي هایپن دا چې د داسې دغه چې د دې نشان دی تمنګه څه شوی هایپن ورته وایو ټیک شو هایپن چې د دې یوز منغوي چې to make compound number to join two words یو دوه لفظونه به موږ راوځي کو دا غنه به موږ compound number یا compound word به جوړ کو لکه 21 چې ته موږ وایو ټیک شو 21 پلور 21 چې د دې په دې مینس کې موږ دا هایپن سره استعمال کړی دی چې په دې مینس کې نو دا موږ کمپاوند نمبر جوړ کو ټیک شو بټوین د نمبر ان ا فریکشن پس کې د فریکشن لکه اوس فریکشن په مینس کې چې دا موږ هی 1/4 of the bread سلورم حصے د روټۍ چې دا غو خوړن په دې کې موږ د فریکشن په مینس کې چې د څه شي هایپن یوز کو بل زموږ سره وای په دې لاندینو ورلد کې چې څه شي هایپن یوز کین په دې کې واک the well known well پسې بچی دین زموږ سره هایپن نشي په 32 کې دا 30 پسې براشي دا میډ مایند بلوینګ په دې کې به مایند پسې چې دینو هایپن راځي یا په دې کې پور منټ چې په دې مې پور په دې مینس پور پسې چې دین په دا ټایم کې بس شي هایپن راځي نو هایپن موږ څه شوی هایپن چې هغه موږ و پیژندو چې دا به کله کله استعمالېږي نو چې کله موږ کمپاوند ورډ جوړ دا کمپاوند نمبر جوړو یا کمپاوند ورډ جوړو دا غي په مینس کې یا موږ یو فریکشن دی دا غي په مینس کې لکه موږ وایو چې دا غي څلورمه حصہ درېمه حصہ پنځمه حصہ نو د دقیق په مینس کې چې دی نو موږ به څه شي ورډ به دا څه شي دغه به هایپن چې هغه به موږ یوز کوو ټیک شو